روجه کې به ټورنمنټ سازو او ولیبال به کوو او داسې کرکټ ټینس بال به کوو او جناب لیټونه لګو روجه را روانه ده ځکه چې ټوله شپه د روجې دومره اهمیت پکې نشته عباداتو ته که او زه که ټوله شپه ګیم ونه کمه نو ټوله ورځ ماله بیا خوب نه راځي دا چې ټوله شپه روڼ کمه او په کرکټو پسې وګرځمه وخت یو ځای کې را روان وم ویډیو به ګوره شیر کوئ ښه د مخې سره یې شیر کوئ ځکه جناب دا یو پیشن ساز شو دا یو رواج ساز شو یو ځای کې را روان وم نو ګراونډ صفا کېدلو پیچ جوړېدلو او داسې د ولیبال دپاره لکیرې کینچ کېدلې او چونې اچولې کېدلې جناب ولې یاره وایي روجه را روانه ده او د شپې به څه کوو کرکټ به کوو د شپې به څه کوو ولیبال به کوو د شپې به څه کوو منډې ترړې به وخو او ټوله شپه به روڼ کړو او بیا به ټوله ورځ خوب کوو ټوله ورځ بیا په خوب کې تېره کړو چې سهار مونځ وکړو یا کړی یا نه دی کړی پېشمنۍ وکړو او د هغې نه پس اوده او جناب بیا مونځ له راپاڅېدلی او یا نه ټوله ورځ به بیا څه کوو خوب به کوو مړه روجه خو د خوب دپاره ده که نه خیال دې کړی سیزن دی د خوب د شپې به کې سیزن دی منډې ترړې به پکې وخو ټورنمنټ به پکې سازو الله الله اکبر ویډیو ګوره خامخا شیر کوي ځکه رواج ساز شو جناب دا رواج ساز شو زموږ د مسلمانانو نه زما نبی باندې خو بچې روجه راله الله زما نبی به خپله بستره راغونډه کړه زما نبی به خپله بستره سیټ ته کېښوده او زما نبی به څه وي ای خلکو د عباداتو ورځ راله خپله ملا به یې وتړله عباداتو ته ولې روجه ده زما نبی خو به دا ویلی دي په دې روجه کې خو الله اکبر د شپې الله په خپله وایي څوک شته چې ما پې کم څوک شته عبادت کوونکي چې عبادت یې قبول کم او زه د ټوله ورځ مړه ټورنمنټو په ټوله شپه د ټورنمنټو پسې ګرځم مړه او بیا را باندې د ورځې سترګې راوپړسېږي د خوب د وجې نه او سترګې مې سري سري مړه دا هغه کوری دی نه دی خولې ته چې اچولی شوی تاسو راته ووایئ احادیثو مبارکو کې چې وایي چې ډېر روژه نیونکي ته به څه علاوه د لږې تندې نه به ورته هېڅ نه میلاویږي او بیا وایي لکه کوری چې خولې ته اچولی بس خبره ختمه بس د خوراک نه بنده ای د الله بنده د دې خو ټوله شپه د عباداتو ده ته ټیلر له ورشه یقیني کو خبرې د سره څوک وکړي د کم چا چې سیزني تلته ورشه خبرې د سره څوک نه کوي او څه ورته وایي سیزن مې دی جناب خبره وروسته که ودونه پکې خلک پرېښي دي مړه په دې بعضې سیزنو کې هلکه وایي زما سیزن دی ګورې واده پکې وروسته که په کور کې مونږ وایو که نه ای د الله بنده روجه خو سیزن دی د نیکو دا کومې ټورنمنټ چې پکې سازېږي تاسو ته وایم ای د الله بندګانو په دې ټولو کې به تاسو ته ثواب در رسي ښه دا ټول خلک بیا تاسو غافل کوئ دا څوک چې ټورنمنټ سازئ دا ټوله سزا به بیا تاسو ته میلاویږي یو قسم لا ټول مسلمانانو څه کوئ غفلت پکې تاسو پیدا کوئ که نه او بیا جناب یو خوا او بل خوا زما نبي خو د روجې الله د روجې له اولنۍ شپه چې راشي نو په جنتونو کې هواګانې چلیږي د جنت چې کومې جنکۍ دي او کومې جنکۍ دي حورې دي هغه تپوس کوي د رضوان نه څه چل دی نن دا کومه خوشحالي ده په جنت کې وایي تاسو ته پته نه نن د محمد علیه الصلاة والسلام په امت باندې د روجې له اولنۍ شپه ده الله اکبر کبیره د دې روجې د راتللو خو په جنت کې ډېرې سندرې ویلې کېږي او ډېرې خبرې ترې په جنت کې زما استاد روجې بحث کېږي او په دې روجه کې خو په هر روجه ماتې کې لس لکه خلک الله د جهنم نه خلاصوي په دې روجه ماتې کې چې په شپه کې ولاړې اعلی عباداتو ته په عامه ورځ چې ته رسي هغه په 2 رکعاتو نفل د روجې په شپه کې رسېدی شي روجه کې خو جناب دروازې د جهنم بند شي جنتونه کولاو شي او زه پکې الله اکبر کبیره زه حالات وګورم امام شافعي رحمت الله علیه به څه کول څه د پاسه شپېته قرآن مجیدونه به یې پکې ختمول په ټوله شپه کې به یې قرآن مجیدونه ختمول داسې نور امامانو د بزرګانو باره کې راځي چې شپېته اویا او 10 او 40 او 50 قرآن مجیدونه به یې ختمول الله او زه ټوله شپه په دې لهو لعب پسې وګرځم او چې ماښام ماخوستن شي وځم او د هغې نه پس ګرځم را ګرځم او چې پېشمنۍ شي پېشمنۍ وکړم او بیا ایسته پرېوځم که نه دا د دې دپاره روجه راغلې د مړه ته راته ووایه نو غرض مې دا دی جناب په خپل ځان باندې رحم وکړئ
دا له لعب دا خبرې اترې مه کوئ دا د عباداتو شپه ده د دې نه مخکې دا رواج نه و اوس رواج ساز شو ټوله شپه به دا نوجوانان یقیني په جوماتونو کې ناسو نن ټوله شپه په ګراونډونو کې تېروي نن ټوله شپه په هغه ګراونډونو کې یو حساب عجیبه حساب کتاب سټارټ دي او ټوله شپه مونږ ویره کو او ټوله ورځ بیا وده یو مړه نو په دا ووایه دا روژه ده بس الله دې مونږ ماف کړي دا ویډیو ګورم خامخا شیر کوي ښه الله دې موږ ته د عباداتو توفیق راکړي چې په روژه کې